چې یو انسان غریب دی او په دا دریو خبرو باندې نصیحت باندې عمل وکړ څلوېښت ورځو کې دننه زما رب مالداره کوي او که یو انسان مالداره دی او په دا دریو خبرو باندې د ده عملو تر قیامت د سبا پورې به زما رب غریب نه کړي. ټول شوک سره سبحان الله ووایي. د 1200 نه پس چې زما د رب دروازه وډبوه او د ډبونو نشانې څه ده راپاسه اودس وکړو الله ته ودرېږه او د سترګو نه چې کومه اوښکه وبهیږي دغه وخت کې د تهجدو په ټایم کې دا قطره زما رب ته دومره محبوبېږي چې د قیامت پر انسان ټوله زندګي اعمال کړي او یو طرف ته په تهجدو کې د سترګو نه د رب د ذات نه د یېرې د وجې نه یو څاڅکې پرېوتي زما رب به دغه یوه قطره د اوښکو په دغه یو چابړي کې واچي و د ده د ټول عمر اعمال به په بل چابړي کې واچي وایي دغه یوه اوښکه چې د شپې د تهجدو په وخت کې به یې درې هغه به درنه شي. ټول شوک سره سبحان الله. وایي سلیمان علیه السلام مبارک په لاره تېرېده چې ویې کتل یو بابا دی چې ویې کتل په ځنګل کې دړې راټولولې نو سلیمان علیه السلام چې وکته ډېر پرې خفه شو چې ویې کته ډېر پرې خفه شو وایي بابا څه کې وایي بادشاه نه سلیمان علیه السلام یم کړه وایي څه کې وی دړې راټولوم بچي مې اوږي دي او دا بازار کې خرڅوم په دې باندې زما رزق دا کي ښه بابا څه دی نامه ده زما سلیمان نامه ده زمام سلیمان نامه ده. سلیمان علیه السلام الله ته توجه شو خدایا یو دې داسې سلیمان پیدا کړی دی چې په جناتو باندې بادشاهي ده الله یو دې داسې سلیمان پیدا کړی چې دړې په ځنګل کې راغونډوي. دا د الله قانون دی. اوس توجه کوئ خبرې ته زما محترم مال ورکولو والا او مال اغستو والا الله دی مالدار کېدو والا د الله ذات دی. او تاسو ته یو ناشنا خبره نن کوم تېر شوي جمعه مې خو بیا خرابي راله نننۍ جمعې درته یا درې نصیحتونه د سلیمان السلام د طرفه کوم او دا درې نصیحتونه داسې نصیحتونه دي او که په یو غریب سړي عمل وکړه د رب نه امید کوم چې څلوېښت ورځو کې دننه الله مشکلات حل کړي او مالداره کړي. ښه توجه کوئ خبره او په دا خبره باندې زما خپله تجربه ده ځکه درته وایم الحمدلله الله په ما ډېر رحم کړی د دې دریو خبرو د وجې نه دا چې زما کله زما علم کې راغلي دي ما خپل عملي کړي دي عملي او تاسو ته وایم چې یو انسان غریب دی او په دا دریو خبرو باندې نصیحت باندې عمل وکړه څلوېښت ورځو کې دننه زما رب مالداره کوي او که یو انسان مالداره دی او په دا دریو خبرو باندې د ده عملو تر قیامت د سبا پورې به زما رب غریب نه کړي. ټول شوک سره سبحان الله ووایي. وایي سلیمان علیه السلام وایي الله یو د زه سلیمان پیدا کړی یم او خدای یو د دا سلیمان پیدا کړی چې په ځنګل کې دړې راغونډوي. نو سلیمان علیه السلام ور د خپل تاج نه یو هیره راویسته وایي زه دا واله دړې مړې پرېږده ځان له سواله او بس کاروبار کوه. دا هیره راونیسه او دړې وغورځولې او را روان شه رامنډي ډېر خوشحاله دی جی بابا ډېر خوشحاله دی چې زه د خیره نیستي خو مې نیستي خو مې جي غوسه شوه چې کله راته په لاره باندې هیرې داسې نیولې ده زما محترمو وایي د بره نه پې باز یا داسې څه مرغۍ راغوټه شوه هغه هیره داسې وه چې هغه پړقېده زما محترم ځکه د بادشاه په تاج کې لګېدلی و نو عام هیره خو به نه وه نو هغه باز اوچته کړه هغه وایي جوړ څه شی دی اته هغه وتښتوله زما محترم د ډېرې چغې شیشي ورپسې وکړه خو شی هغه نه شي جي خو الوتی ډېر ناستې لاسونه دا کوي ډېر سخت خفه دی چې انسان له مال لا شي او راتورات ته بیا لړ شي مړ کېږي غریب. خدایه دا څه چلو شو एकदम مالدار شوم واپس غریب شوم خدایه دا څه چلو شو ناستې اوس دړې ځنګل کې نه دي خرڅې کړې دړې د ځنګل نه دي روړې خرڅې کړې خو نه دي هغې غورځولې راغې خدایه کور ته نشم تللی بچو ته به څه ویم شپې په ځنګل کې وکړه چې په ځنګل کې وکړه بیا هغه دړې را روانې کړي. سلیمان علیه السلام په دغه لاره بیا تېرېده چې ویې کتل وي بدبخته تا بیا دړې راغوښتې دي هغه وایي حضرت خبر خو نه جي کنه ما چې په کومې راغلی و په هغې لاړې جي غرق شو جي ښه زه څوک نو دا د الله طرفه ده بل بیا تاج راکوز که بل غمې ورته کوي دا والا خرڅ کلکې ونیسه دا وایي ښه جي ښه بیا دغه ونیو غمې کلک نیولې بیا دړې وغورځولې بیا را روان دي زما محترمو خو د هغه د کور په مابین کې یو بحر یو سیند وایي چې په دغې اوړېده یو چپه پرې راله ده چې ځان سو کنټرول کو هغه ایره ته هغه چپو اوړی و زما محترم بیا ته لاړه خدایا دا څه چلو شو دویمه پیره د مالدار کېږم او غریب کېږم الله دا څه په قهر اورېدلی واپس بیا راغی خدایا بیا مې څه نه دي کړی او بچي مې نار دي دویمه ورځ ده بیا ځنګل کې شپه کې لړم نو قسم دی ښځه مې بېعزته کوي او د بېعزتۍ نه ښه ده چې په ځنګل کې شپه وکړم وایي چې کور ته بیا ځنګل ته راغی په سبا له بیا سلیمان علیه السلام ورغی چې ویې کتل ظالمه ته بیا دلته پروت حضرت قسم دی ستا د لاسه خو ما دوه شپې په ځنګل کې وکړې جي سره د مالدارۍ چې په ځنګل کې پروت یم جي زه خو شرمېدم. ښه دا اوس د خدای کار دی نو اوس چې نه کېږي نو څوک په واده د خدای کار دی وایي په درېیم پیره ولې بیا ورکوي زه الله دې مت شه په درېیم پیره که په دام ونه شوې قسم دی چې بیا ته نه ټیکېږي ته دغسې بدبخته ګرځه راګرځه. اوس ما خو ډېر کوشش وکړو وایي چې بیا ولې هیره ورکړه وایي دا هیره په پخوا به دې
پخوانو مشرانو به پټکي ول په پټکي کې وتړله او را روانو زما محترمو ډېر جذباتو کې وایي چې په لار تېرېده ډاکوانو دې ولیده چې په دا ځای کې سپړقېږي نو چې دې ولیده دنه یې راکوزې که په ګریوان نه ونیو یو څو ته توڼې مو چې هغې ته کلو که هیرې ته واغېشتې یو څو لتې و رسخته یې کړ چې یو څو لتې و رسخته که بیا ته جي بیا ته مال لاړه دی بیا راغې ځنګل کې خدایه که هر څه نن هیرې ته نه لاس کوم دا وړم دا درېیمه شپه د زما بچي بناري دړې ونیولې په لار را روان دی سلیمان علیه السلام بیا په دغه لار تېرېده وایه دا څه چلو شه ما ته پته ولګېده ته اصلي بدبخت یې نه مالداره کوي وایي حضرت چې څوک الله نه مالداره کوي نو ته به یې څه مالداره کوي مالداره کېدو ولا زما رب دی چې زما رب اراده ونه کړي نو ته څوک یې مالداره کېدو ولا زما محترم وایي را روان شوم دغه بچو له به دړې خرڅوم زما په خدمت کې دا دړې دی او دا ځنګل دی بل څه نشته ما ته پته ولګېده وایي زمانه تېرېده حتی تر دې پورې سلیمان علیه السلام ډېره زمانه پس راغی د هغه بابا حال چالې پوچ کو تپوس یې کو چې هغه څه شو چې ویې کتل بابا یو غټ محل جوړ کړی دی غټ بلډینګ یې جوړ کړی بلان نوکران چاکران اسونه اوښان هاتیان ورته ولاړ دي د الله داسې دي طلب کوي بابا ته ووایي چې راشه چې بابا ته اواز وکړه بابا ورته ما پسې به د شاهي دغه نه اس راځي اله به ځم داسې خو نه ځم چې زه اوس هغه سلیمان او هغه بابا نیم چې الله مال را کړی دی وایي د شاهي دغه نه ورپسې اس راغی چې سلیمان علیه السلام هغه کس راوسته وایه بابا ما خو ډېر کوشش وکړ مالدار نه شوي وایه په دا دې دغه کې څنګه مالدار شوي هغه سلیمان علیه السلام ته جواب وکړ وایي حضرت کله چې زه ستا نه ناامیده شوم کله چې ستا د در نه ناامیده شوم ستا د بادشاهۍ نه ناامیده شوم ما وی حقیقي در دا زما د رب در دی زما محترم حقیقي بادشاه دا زما رب دی ما ته پته ده چې ما بل څوک مالداره کولی نشي وایي قسم دې لاړم الله ته مې زاري وکړه خدایه زما کومې هیرې روکې شوي را پیدا کړه وایي قسم دې یو پیره مې دړې ځنګل کې ماتولې ډېر بره تلم چې مې وکتل وایي کوم باز چې زما نه دغه تښتولو وایي د هغه په هغه جاله کې مې وکتل کومې درې چې روکې شوي هغه درې واړه هیرې په هغې کې پیدا شي ټول څوک سره سبحان الله الله هغې لره رسول وي ښه الله مالدار کړم او دومره مالدار کړم سلیمان علیه السلام ورته په دې مالدارۍ خوشحاله او حضرت خوشحاله یم خو چېرته د الله نه ناغافله نشم نو سلیمان علیه السلام ورته درې نصیحتونه وکړه توجه کوئ درې نصیحتونه ورته وکړه ورته ویې دا یاد ساته چې دا درې نصیحتونه ستا په ذهن کې او دا ستا عملي زندګۍ کې راله ډېر توجه کوئ نو الله به دې چېرته غریب نه کړي وایه د ټولو نه مخکې ورته سلیمان علیه السلام ووایي د شپې د 12 نه پس دا کوم چې دنیاوي بادشاهان دي کوم چې دنیاوي بادشاهان دي د دې دروازې او درونه بند شي لیکن یو بادشاه داسې دی چې د هغه دروازه د 12 د شپې نه پس هم نه بندېږي زما محترم ټول څوک سره سبحان الله هغه زما د رب ذات دی زما محترم بس دغه دروازه وخه د شپې چې د 12 نه پس چې زما د رب دروازه وډبوه او د ډبونو نشانې څه ده راپاسه او دس وکړو الله ته ودرېږه او د سترګو نه چې کومه اوښکه وبهیږي دغه وخت کې د تهجد په ټایم کې دا قطره زما رب ته دومره محبوبېږي چې د قیامت پر انسان ټول زندگی اعمال کړي او یو طرف ته په تهجد کې د سترګو نه د رب د ذات نه د یېرې د وجې نه یو ساس کې پرېوتي زما رب به دغه یوه قطره د اوښکو په دغه یو چابړي کې واچي و د ده د ټول عمر اعمال به په بل چابړي کې واچي وایي دغه یوه اوښکه چې د شپې د تهجد په وخت کې بهېدلې هغه به ته درنه شي ټول څوک سره سبحان الله خو څوک راپاسي تهجد دی وخت کې څوک کوي د یخنۍ موسم دی څوک تهجد کوي سبحان الله سبحان الله الله دې موږ ټول تهجد ګزار جوړ کړي ټول وایي امین دومره ټایم پرې نه لګي زما محترمو اوس خو ټیکنالوژي والا زمانه ده تر 1200 پورې ته موبایل ته ناست یو اهمه مسله مې د بعضې خلکو ذهن کې دا خبره ده چې یاره جي د تهجد دپاره خوب ضروري دی او د کېږي به نو بیا به راپاسې تهجد به کې جي دا مسله غلطه ده مسله غلطه ده مونږ خو پوهېږو نه خو د ځان نه مفتیان جوړ کړي دي مړه نو هر سړی مفتي شوی دی ګوګل هر سړی مفتي کړی دی نیټ کې ورکوي ګونې د علم جوړ دونه آسان کار دی جي علم دونه آسان کار خو نه دی هر سړی چې یاره جي یو کس ته تاسو زه عالم کې وم کسان ته مې تاسو تهجد ونه کوئ چې د شپې یوې پورې ویښې ما راځئ جمع کوم نو الحمدلله مونږ ټول څومره زمانه هغه تېره کړه مونږ د تهجدو جمع کړې ده او هغه مسافر وي قسم دی د دې نه بعد ما سره رابطه کړي وایي د هغې نه پس مونږ نه الله تهجد قضا کړی نه دی ټول څوک سره سبحان الله هسې هم د شپې یوې پورې ویښ ناست ولې تهجد نه کوي څه چلېله وایي مونږ ته پته نه وه وایي مونږ ته چا وی چې خوب دې پکې نه کړی نو تهجد نه کېږي مې دا مسله چا ویل مونږ خپله چې طالبې کړو نرشک کې چې طالبې کړو طالبانو به تر 1200 پورې مطالعه کوله 1100 پورې د هغې نه پس به اوده کېدنو استادانو یې تهجد وکړي نو بیا اوده شي ورنه ځکه که دا تهجد کوم طالبانو چې به تهجد کول د شپې الله د هغې نه د دین کار اخیستی دی ګورې ښه بعضې طالبان به چې اوده شي مړه پرېږده وځه وایي هسې موده کېږي نو 2 رکعته وکړي اودسونو کې کتابونو ته ناست یې نو هغه روټین جوړ شوی دی الحمدلله ثم الحمدلله تاسو ټولو ته وایم د تهجدو چې په تهجدو کې د الله سره کوم لین دین جوړ شي که نه الله بیا ډېره خبره مني
ته بیا وایا لاسونه اوچتوه ډایرکټ چې د خولې نه کلمات اوزي ډایرکټ زما رب ته رسیږي د ما محترم. دا ول تجربې والا خبره کوم، دا ګوره مشاهدې والا خبره کوم. ته ستا د خولې نه کلمات اوزي خدای ګیرې ما الله بل در خو مینشته په دغه تهجد کې. نو الله ته پته ولګېده چې تمام مخلوق اوده دی او دا ماته ولاړ دی. څه افراد دي چې ماته ولاړ دي زما رب وایي دا ماته خوښېږي چې ستاسو خبره نه منم نو د چا به منم؟ چې ستاسو زما دربار ستاسو دپاره کولو دی چې ستاسو نه منم نو د چا به منم؟ الله وایي دا ما دربار څه نه کولو کړی دی، ما خپل درد د چا دپاره کولو کړی؟ خو د تهجد ګزارو دپاره کولو دی که نه زما محترم؟ هغه وخت کې پې رش نی ښه، هغه وخت کې د الله په در باندې رش نی. ډېر لږ خلک کې کار زر زر کېږي. تاسو ته پته چې دفتر کې کسان لږي نو کار زر زر کېږي. دغه وخت کې دفتر کې کسان لږي ډایرکټ په دستخط کېږي د ما محترمو درب د طرف نه. نو سلیمان علیه السلام ورته وایي د دنیاوي بادشاهانو دروازې او در د 1200 نه پس بندېږي، لیکن یو بادشاه داسې چې د هغه نه بندېږي تهجد ګزار جوړ شه یو، نو غریبي به در باندې نه راځي. او دویمه خبره زما محترمو، دویمه خبره ورته دا وکړه، ورته ووایي چې ستا بروسه د الله نه شروع کېږي او په الله باندې ختمېږي. ټول شوق سره سبحان الله ووایي. دا نکتې والا خبره زما محترمو چې ګورې په منځ کې پکې رابطه پکې مخلوق جوړه نه شي. ګورې ښه چې هر قسم درد تکلیف در باندې راغی، خو چې ماسیوا د رب او د پیغمبر نه بل در تا ته ښکاره نه شي د ماسیوا د محمد رسول الله او د الله نه. وایي یو خبره چې د الله نه شروع کېږي او په الله باندې ختمېږي ستا پروسه. دی ورته دویمه خبره وکړه. او درېیمه خبره ورته وکړه چې الله که مال درکړی دی نو په دا مال کې الله سره ډیلینګ شروع کړه. ته کاروبار کې پیسې انویسټ کړې نو دا پیسې زما د رب سره انویسټ کړه. نو زما رب بیا قرآن کې وعده کړې ده چې مال راکړې نو هغه یو په 200 واپس در کومه. ټول شوق سره سبحان الله ووایي. نو د الله سره پکې ډیلینګ شروع کړه. دا درې خبرې یاد ساته. نو که غریب وي او ستا د 10 روپو وسم کېږي نو روزانه فقیر له جومات کې 10 روپۍ ورکوه. الله دا مې تا سره کاروبار شروع کړی دی، خدای دا کاروبار به په مزه مزه بړاویږي نو ته 10 روپۍ ورکې نو سار له به 1000 ورکې. د ما محترمو د الله سره ډیلینګ شروع کړه. ابنز د یو پی ایس مسله وه، قسم د یو پی ایس ولګېد. زموږ څه ملګري عبدالرحمن او بشیر دي، هغوی په خپلو یو قاري صاحب مونږ یې لګو او بیا په ماښام باندې بجلي نه وه. په یو پی ایس باندې مې تلاوت وکړو، مونځ مې وکړو. قسم دی په مصله ناستم د محمد رسول الله په منبر ناستم، په مصله ناستم چې دړنه مې ورته کومې دعاګانې وتې. خدای ستا په ذات غیرت کړی دی، خدای تا سره ډیلینګ کړی دی، خدای د دې ثمره او بدله ولا په دنیا آخرت دواړو کې ورکړه. قسم بالله چې دړنه مې دا دعا ختلې ده. خدای په دنیا کې او په د اډه کې ډېر خلک دي، خو لیکن ایمان والا چې ستا په ذات باندې غیرت وکړه، خدای د دې بدله ورول په دنیا کې بدله ورکړه. او زما رب خو غیرتي ذات دی که نه؟ هر سړی زه تا نه تپوس کوم که کور کې د مشکل راغی بلب درته اوس وځېدو نو تا ایکسټرا بلب ساتلی د انرژي سیور 150 والا جي کور کې بیا تیاره کېږي. او که ستا په کور باندې څه مسله راله، ښځه دې بیماره شو نو 20,000 50,000 روپۍ قرض کړې، 1,00,000 روپۍ قرض کړې، جي کور کې بیماري ده. لیکن که د الله په کور باندې راله نو بیا پت ستا په ایمان څه چل کېږي؟ ستا ایمان هغه ټایم کې بیا چېرته لاړ شي؟ مونږ وایي جي بس مونږ څه وایي یاره جي د خدای کور دی، خدای پوه شه او کار یې پوه شه. دا زموږ عقیده ده، دا ډېره د شرم خبره ده. قسم دی الله دې موږ د داسې عقیدې نه وساتي. هر سړی جذبه او ایمان ښکاره کوي چې کله ضرورت راشي د الله په ذات باندې. جان خو موږ هسې نشو ورکولی، جهاد خو نشو کولی. ما ته که لږه غوندې خوله رانه وبهېده په ګرمۍ کې نو بیا چې حاجي صاحب دا جنریټر ولې بند دی، داسې چل شوی دی، څه مسله ده؟ هلکه خراب دی. او که ستا نه وینه د الله په در کې او د الله په لار کې وبهېده بیا به څه کېده ما محترمو؟ یا زمونږ اکثر د ما د اواز رسېږي فیسبوک باندې بعضې جوماتونو کې ما ته شکایت اکثر علما کرام کوي، وایي زمونږ مقتدیان داسې دي قسم دی چې لږ غوندې ټایم وړي وي قاري صاحب بیا شرمول کوي په محله کې. وایي د دې نه تنګ یم. بله مې یو دغه کته یو ناول مې کته وي، یو مولوي صاحب ګاډۍ لګولې وه. څه یې لګولې وه؟ دا خبره توجه سره اورئ. ګاډۍ لګولې وه زما محترمو. نو یو کس وایي ما ته خریداري کوله چې خبرې اترې مو سره کولې، لین دین راته ډېر ښکلی ښکاره شو. ما ته چې د خپلې خوښې ځان له سودا وچه ما ته دا ګاډۍ ته ما ته ګاډۍ والا نه ښکاره، ځکه ګاډۍ والا خو ډېر رواني، ته خو ګاډۍ والا اجمله ته ما ته ګاډۍ والا نه ښکاره کېږي، ځکه ګاډۍ والا یو دغه وه چې یو تیر دی باسي. زما محترمو هغه وایي زه عالم دین یم، د دې نه مخکې مې امامتي کوله، لیکن مقتدیانو راته ډېرې کم دی ویسې د جومات نه یې راویشړلم. زما نن ګاډۍ ته ولاړم. ما وی ربه داسې خلک چې د محمد رسول الله پټکې وته واره، الله د داسې خلکو نه مې اون نه ګرځي چې د محمد رسول الله وارثان د جومات نه رسېدي دي. خدایه د قیامت پر ورځ د محشر په عدالت کې د محمد رسول الله په عدالت کې به ولاړي چې ربه جومات کې ایمان ته کنده استوا، نن هغه ایمان په سړک باندې ګاډۍ ته ولاړ دی. خدایه داسې مې جوړ نه کړي،
داسې خلک هم شته، الله دې موږ د دې نه وساتي چې ستا دغه داسې ونه ګرځېږي چې ستا د وجې نه یو امام د جومات نه بې دخله شي، یو امام د جومات نه ووته زما محترمو، دا ستا دپاره د هلاکت سبب دی. او تا ته وایم قسم دې ته خو به خوار وزارې خو لیکن بچي به دې هم ذلیلې، په پوښتنو کې به دې بچي ذلیلې. دا کلمه یاد ساته زما محترم. نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو. سلیمان علیه السلام مبارک وفرمایل چې ستا مال کې به صدقه او باسه د الله سره ډیلینګ کوو. درې خبرې یاد ساته، نو الله به دې چرې نه غریب کړي. ما خبره د بروسې د محمد رسول الله او د الله کوله. زمونږ په الله باندې بروسه کم ده، زمونږ په پیغمبر باندې بروسه قسم دې کم ده. زه اکثر خبره کوم زمونږ په پیغمبر دومره بروسه نشته چې زمونږ د حولیه د پیغمبر سره نه مطابق کیږي. جی دا خبره زه اکثر بار بار کوم. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات